د موبایل د وجې نه یوه زنانه د دې دنیا نه لاړه او مړه شوه. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری شکیل خان. تاسو به اوس ویستی چې د موبایل د وجې نه څنګه یوه زنانه لاړه. نو دا ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو د اخره پورې وګورئ او د خپلو ملګرو سره مخکې ضرور شیر کړئ. یوه زنانه وه چې تعلق یې د انډیا سره و، چې هغې د خپل خاوند سره په موبایل خبرې کولې او دغه زنانه په غسلخانه کې لمبل چې په دغه موبایل کې ورسره چارج نه و او هغې پې خبرې کولې او په دغه موبایل ته چارجر لګولی و، چارج کېده او دې پې خبرې کولې او هلته په غسلخانه کې لمبل چې د هغې د وجې نه په موبایل د اوبو سره ټکراو شو، ټچ شو او هغه راوډزېده او دغه زنانه شاټ ونیوه او مړه شوه. نو دغه خاوند چې کله دغه سره خبرې کولې نو دغه خاوند ته एकदम دا رنګ کټ شو. نو دغه خاوند شکي غونته شو او ریسکو والا ته کال وکړو. ریسکو والا چې کله دلته کې راله نو هغې انکوایري وکړه او غسلخانې ورته ناکینګ کړو، یعنې ویې ټکاوه، هغه جینۍ نه راوته. نو چې کله یې پسې دروازه وکړه نو هغه مړه وه. نو زما ټولو ته دا یو عاجزانه درخواست دی چې تاسو کله هم خپل موبایل غږوئ نو چارج ته په دغه ساعت کې مه لګوئ. کله چې تاسو په موبایل باندې ډراما، فلم، گیم یا انټرنیټ کوئ نو تاسو یې اول د خپل ځان دپاره چارج کوئ. ګنې داسې واقع ستاسو سره هم کیدی شي. په موبایل کې دننه داسې پرزې دي چې تاسو کله دا چارج ته ولګوئ نو هغه سټارټ شي او بیا هغه د یو بل سره ټکراو شي او تاسو چې پې ډرامې غږوئ او د هغه چارج نه کوي. زیات خلک انډرایډ موبایل سمسنګ چې هغه دا چل ډېر کوي. نو دا چل مه کوئ، یعنې دا چل ستاسو سره هم کیدی شي. نو زما د ویډیو مقصد دا و چې څوک کله موبایل چارج ته لګوئ نو بیا پکې ګوتې مه وهئ او چې ګوتو دپاره رلی نو اول ښه چارج کوئ او بیا یې رلی، بیا پې که انټرنیټ کوئ که څه پې کوئ بیا څه فرق نه کوي. نو زما د ویډیو مخکې ټول مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ، ځکه چې داسې خلک پکې ډېر چې موبایل چارج ته ولګوي او هغه پې انټرنیټ هر څه ګیمونه که پبجي که څه پری فایر هغه پې کوي. نو د ویډیو کتلو ډېره مننه. زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ او که څوک په پیج ګورئ زموږ پیج ورسره لایک فالو ضرور کړئ.